أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أفلا يتدبرون القرآن. آیا د دین پسم دا خلق په قرآن کې غور نه کوي؟ قرآن کې غور او تدبر پکار دی. تدبر مطلب هغه غور چې د اخرنی هدف پورې سره لاړ شي. دا څنګه چې په دې منځ کې پریدي. نو قرآن کې غور پکار دی مؤمنانو له. او د دې غور مراتب دي. څوک به عام د واعظ او د نصیحت په خبرو کې غور کوي، څوک به د دې په احکامو کې غور کوي لکه فقهاو په احکامو کې غور کړی دی، څوک به د خپل دور د تقاضا مطابق چې کوم علوم دي د هغې علومو په حواله باندې به پکې غور کوي. لکه دې دور کې تاسو وګورئ نو عین ممکنه ده چې یو ساینټسټ یو میډیکل ډاکټر هغه ته هغه نقطه ذهن ته راشي چې هغه ته ذهن ته نه راشي. نو دا د هر چا ذمہ داری ده، د انجینیر هم ذمہ داری ده، او د میډیکل ډاکټر هم ذمہ داری ده، او د ساینټسټ هم ذمہ داری ده، د آرکیالوجي د ماهر هم ذمہ داری ده چې هر سړی د خپل مهارت نه کار والی او قرآن کې غور کوي. او بیا به د هغې په نتیجه کې داسې نه چې هر سړی به د علم کلي دعوه کوي. احکام جدا خبره ده، احکام خو به د اهل علمو نه او د پوهه خلکو نه تپوسي. ادي چې کوم غور کوي نو هغه به اهل علمو ته پیش کړي چې آیا دا د قرآن د اسلوب مطابق ټیک هم دی که ټیک نه دی. بیا پر مجتهدینو او پر فقهاو کې فرق مراتب دی. د حافظ عماد الدین ابن کثیر پر تفسیر ابن کثیر پر مقدمه کې بیا د قرآن په حواله باندې چې په قرآن باندې پوهېدل لکه عام طور باندې خلک د یو آیت کوټ کوي چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. نو بیا به نور خبره ځان نه پوهې خو قرآن آسان دی. نو قرآن آسان هم دی او قرآن ګران هم دی. خو هلته چې ورته آسان ویلی دي نو ویل ذکر د نصیحت دپاره آسان دی. نو نصیحت خبرې خو ساده ساده خبرې دي، آسان دي. او په هغه ساده خبرو کې هم ګورې دننه ډېر زیات جبر والی دی. نو دا د تدبر مراتب دي. عام علما دي دا هم غور او فکر کوي. په علماو کې بیا داسې علما دي چې هغه د عام علماو په نسبت باندې لږ ډېر زیات جوړ غور او فکر کوي. فرق مراتب خو په دې ټول دنیا په ماهرینو کې هم فرق مراتب شته. نو داسې دلته د دې تدبر د قرآن نه مطلب څه دی؟ نو امام رازی رحمه الله دلته په تفسیری کبیر کې او نور خلکو هم ډېرې ښې نکتې لیکلي. هغه وایي چې د دې مطلب دا دی چې په قرآن مجید کې هر څه منصوص علیه نه دي، هر څه منصوص علیه نه دي. دا چې انشاءالله مونږ بیا سورة مائده وایو نو بیا به دې خبرې له راشو چې خلکو د هغه آیت مطلب باندې ځان نه دی پوه کړی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چې ته وایې چې فقها او خدا ویلي دي او فقها دا وایي
علماء دا ویل دی وای په قرآن او حدیث پوره دي کنه ولې دا کار څه پوره نه دي اليوم اکملت لكم دینکم دین خو مکمل دی نو دا خبره دونه ساده نه ده دا خو یا ته په خپل ډیر زیات ساده او یا چا دوکه کړي او یا ته نور خلک دوکه کول غواړي څه مسله شته کني دا خبره دونه ساده نه ده چې ته وایې چې دین خو پوره دی چې دین پوره دی نو د دې زمانه هر مسله په قران مجید کې همداسې منصوصه ذکر ده کنه دا استنباط غواړي قرآن رست په خپل وایي کنه لعلمه الذين يستنبطونه منهم نصوص خو چې دي دا خو محدود دي دغه د قران مجید آیاتونه سودي شپږ زره سره پاسه نو دا کلمات محدود نو آیا هغه مسائل چې انسانانو تر پیخیږي نو هغه محدود دي لا محدود مسائل او واقعات خو لا محدود دي کنه او د قیامت پورې باندې نوې واقعات را پیخیږي نو د دې واقعاتو حل په قران او په سنت کې موجود دی خدا منصوص علیه نه دی دا استنباط غواړي دا اجتهاد غواړي او دا د مجتهدینو کار دی دا د مستنبطینو کار دی دې لپاره وی چې افلا يتدبرون القرآن او قرآن کې تدبر خو نور خلک هم کوي نو تا ته دا اشاره هم کوي چې ته خو ځان ته مسلمان وې او په قرآن کې تدبر نه کوي د تدبر د پاره چې کم اسباب دي غنرا پیدا کېدا څنګه چې توس بیګا لکینه او مټ راواله او اردو ترجمه مخه تکیده او ورګه مجتهد کېږي نو پدې نه کی اسباب برا پیدا کېدا اجتهاد د پاره هغه صلاحیت برا پیدا کېدا اجتهاد د پاره چې هغه صلاحیت را پیدا شونه ته به داوا نه کړی ته خپل بیا استنباط به په خپل ته په خپل الله تعالی دا اشاره در کتاب په دې پوه شي چې اوس په دې پوهیږم چې دې نه هغه خبره ورو باسم چې چاته نه درېشتلی دا بیا الله تعالی په خپل سړي لور کې چې هغه اسباب ترا پیدا کړي شرایط پوره کړي اګه دا نه بغیر دا ځل کې نه بیا بزانم گمراه دي نور خلک به گمراه بل طرف ته بتیوزي خدا وی قرآن چې ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا یوازې ته قرآن غور نه کړي دا نور دشمنان د اسلام چې دام په قرآن کې غور کوي خو هغه د دې لپاره ګوري چې هغه په دې کې اختلاف ګوري هغه په دې کې تضادات ګوري هغه په دې کې اعتراضات ګوري نو کم سے کم ته د دې نه خو شرمېږي چې تا په ایمان راوړل او ته په غور نه کې ته به ځان نه پوي او هغه په ایمان نه راوړي او هغه لګیا دی د هغه د مقابله لپاره په دې قران کې او تا ته کله دا وي او کله دا وي دروغ وي بیا په قران پسې دروغ وي همیشه لپاره دې د قران د آیاتونو مطلب غلط بیانوي سیاق او سباق نه کټ کی او یا صرف د عربي جبه د عربي د لفظ نه سره په معنا لهانګه قران یوازې داسې کتاب خو نه دی چې د عربي نه بهزده کې عربي خو صحابه ولا ورتل کنه عربي خو ابو بکر صدیق او عمر فاروق او عثمان رضی الله تعالی عنهم لورتلنا عرب نو چې عرب نبی له سلام به ولي الله تعالی وتوي چې يعلمهم الكتاب والحکمه به په کتاب پوي که صرف د عربي په وجه په پوي دی خو هغه به سم بیا پوي دی بیا پیغمبر لګلو ته ضرورت نه وکړ بیا خبره پیغمبر په ځای په یو غټه نازل کړه چې ورشه په غټه کتاب پروت دی او تاسو عربي ورته خپل مطلب تیاله دا څه خيونه کړو دا په پیغمبر نازل نو قرآن ور پیغمبر نزد کې د پرویز او د جاوید غامیدی او د ګولن او د بل غلطی دا چې هغه قرآن د پیغمبر نه نزد کوي او موږ د عربی ژبې نزد کوو نو عربی ژبې نزد کوي خو یضل به کثیرا و يهدي به کثیرا بیا په یضل کې راځي نو بیا په دې گمراه کیږي بیا په گمراه شي بل طرف ته بلاش ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا الله نه بغیر دا کتاب بل چاره لګلې نو دی به ډېر اختلاف مونته اختلاف نه مطلب دلته څه دی یوازې تناقض نه دی یوازې تضاد نه دی بلکې د معیار نحکته کېدل د فصاحت او د بلاغت پر اعلی معیار چې دا قران دی چې دروسه پورې دا معیار مقابله چاونه کړه نو دا ځکه چې دا د الله تعالی کتاب او څومره چې دور زیاتیږي څومره چې دور تیریږي نو د دې غ نکار د دې غ حسن د دې غ خوبصورتي او د دې غ کمالات او د دې غ اعجازي شان دا نور مرخکاره کی دا نور مرخکاره مخکې کلونو کې یو 15 14 کاله مخکې مې یو د عربی مصر یو رساله مې کتله
پاره کې یو عالم دی مسلمان دی نو ته عیسایان هم دي دا قبطیان چې کوم دي دا فرعون قبیله چې کوم دا قبط دا عیسایان دي اصل نو عرب دي عربي جبه دا پلار نیکه جبه دا عربي او عربي خو پوهیږي نو هغه عالم وایي چې ما دا عرب را دا قبطیان عیسایان مې راجمع کړ ټول غیر مسلم دا مې راجمع کړل او کې مې نو ول ما ورته وایي دا څه چلو کې چې جهنم خو تاسو پیژنې کنه جهنم نو د جهنم دا غټواله خطرناکواله دا غي د سزا یو مهیب تصور دا په یو جمله کې ادا کړه دا ډېر بلیغان او ادیبان خلک کې څومره چې د نکیږي نو جملې نو شړای خبره چې خپل جبه ماهری او ادیبي نو هغه د جبه مهارت او کولای شي وې دې ټولو څه جملې مملې جوړې کړې وې ما وته چې د خپل جمله راوړل دلته په دې بورډ باندې ولیکې او دا وضاحت دا غي وې چې دې دا ټول جملې ولیکلې وې ما وته چې په دې ټول جملو کې ټول نه ښه جمله کومه یو نو ارچ خپل جملې ته خو ویله وې ما وې چې یو جمله وځو لیکل او ما وته په بورډ باندې ولیکل یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وې چې هغه ټول یو بل ته وکتل وې چې زموږ د خواصو د خبرې لکه سارو خبرې د دې جملې په مقابله کې زموږ د جملې دا شدي لکه سارو او دا کلام دی لکه دا چې کلامي او زموږ د رسول لکه سارو خبرې نو ته چې انسان نه هوتون د عربي ذکر نو عربي خو د درځي نو کړه شي خبرې دا د قران اجازي شان دی چې دا یوازې سوال له سو کاله مخکې نو نن دی او د دینه مطلب هم دا دام هغه تحدي ده دام هغه چیلنج دی چې قران دلته ورکسم چې په سورته بقره کې او په نورو سوراتونو کې ورکړې سورته روم کې په نورو سوراتونو کې چې فاتو بسوره من مثله زي سورته پیش کړي نو دلته متداوي چې ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا درش کال ډېر عمر دی په دې درش کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خبره پیش کړې دي نو د پیغمبر د خبره او د خدای د خبره په مانځ کې تناقض را نه غي د پیغمبر په خپل خبرو کې تناقض را نه غي د الله تعالی طرف نه چې کوم پیش لري پای کې څه تناقض را نه غي هغه معیار نخکه تر اپرې نه وته کوم اخلاقی معیار چې قائم کړو هغه معیار باندې اخره پورې قائم په خپل خبره نظر ثاني و نه کړو دا څه ونه وی چې یاره زنه پوهیدم ما وخت مې دا خبره کړې او دا خبره کوم نسخه جدا شه دی پای باندې خلک نه پوي پای خلکو اعتراض وکړو جدا مسله هغه باندې اعتراض نکي او به ځای يهوديان په اعتراض څخه کړو چې دا غي د خپل غم پیدا شو چې د نسخه کومنه د خدای په کتاب کې نه معنی چې تورات او انجیل منسوخ کیږي موږ غر کیږو اته کنه نسخه نه مني يهوديان چې بنسخه وي ساحره چې بنسخه اعتراض کوي نو نو څه مطلب نو دا مطلب چې خدای کتاب مو وي دا او دا خو به دې مطلب چې منسوخ شو دا نو به هم خرابې په خپل حقیقت کې دا څه اعتراض دي ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا چې دې سوال کوي نو دا غي به بهترین جواب ملاويږي او پورا وضاحت نو دا نبی له صلوات و سلام د معیار نه پرې 23 سال کې د څومره پیغمبري ژوند له د معیار نه راپرې نه وته راپرې دا اخلاقي چې کوم معیار مقرر کړي په خپل په اخلاقي معیار قائم دا عدل چې کوم معیار مقرر کړي په عدل په خپل قائم دا د قران کمال دی ګيري ميلر د کاناډا یو ډېر فلسفر تاسو به کتلې بلې دا کې ګور ما په خیال سن 76 خو شا په دغه زمانہ کې بیا وفات شوه نو هغه چې دا آیت چې کتلې ده نو هغه په هغه معنی کې اعلان کړی ویل د قران مقابله زکو هماله دوه درې کاله مهلت راکې زه مطالعه چې وکړه راوته بیا خلکو پیژند چې ګيري ميلر لوی فلسفر دی کاناډا کې یونیورسيټي د فلسفي فلسفر چې بیا را پاسه دنیا ولراله نو هغه خلکو ته تاسو دې د پر راغلی چې دا خبره اوریدل غواړي د قران مقابله کوم به چاو غنه تا اعلان کړو وې چې خبره خو بدله څه بدله وې چې ما خو چې ویل د قران مقابله کوم نو ما ودا کې د بني ادم محمد صلی الله علیه وسلم د ځان جوړ کړی کتاب دا خدای الله تعالی کتاب دا محمد صلی الله علیه وسلم نه دی او محمد صلی الله علیه وسلم خو پیغمبر نو زه د دې خبره اعلان کوم چې قران د الله تعالی کتاب دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی او ما په ایمان راوړم او به خلکو ته وی چې ولې مې راوړو ایمان تاسو ته پته ده نو به دلایل ویلي دا څه عجیب ته ګوره کنه مسلمان لپاره کار د دلایل مسلمانانو ویلي وته یو دلیل خو مثلا دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه وي نو چې کله نبی له سلام هجرت کو
او په غار ثور کې ناستو دا کافران بالکل دومره نږدې ورسېدل چې وی چې په ځمکه ته وکتل خپو ته وکتل نه مونږ به ویني نو چې وسړی دروغجني او دشمن له دومره دروازې ته راشي او دا سره ایستو کوم یو مرګره وسره نو کدا دروغجن پیغمبر وي نو دی په هغه وخت کې راوته دی خلکو ته په خپو پرې وته وي چې به تیر په او باقي روزګار خو بس خبره ختمه ده او سیب کوي او په دغه وخت کې چې دی ناستو په دغه غار کې دنه نو دا د چا په اعتماد ناستو دا په دغه کې چې 1 فی هزارم د دروغ او شک شایبه وي نو سوال نه پیدا کېږي چې دی په دغه غار کې دنه ناستو دا به راوته وي دا به خلکو نه معافي غوښتي وي دا کوم اعتماد چې دغه د دې باوجود هم دلته ناستو دویم دلیل دا ویل دی چې په مکه معظمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل په دریم کال د هجرت د نبوت تبت یدا ابي لهب صورت پیش کړ چې دا تر ابو لهب دا به تبا کیږي نو درې یو کال تیر شو تبا نه شو دوه کال تیر شو تبا نه شو پنځه کال تیر شو تبا نه شو شپږ کال تیر شو اته کال تیر شو نه کال تیر شو یو سړی چې دومره غټه دعوا وکي او د خپل کور مسلې می نو خلک به ته وایي چې تا خو شل ځله ویلو چې دا به تبا کم نه تبا شو ورسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لس او په لسم کال باندې د دعوی په لسم کال باندې په بدر نه پس د ابو لهب تبا شو په خپل غرق شو بچی مسلمانان شو یو لیو خړو هانو مسلمانان شو عتبه چې دی مسلمان شو درانو می لوري وا هغه د هجرت او مسلمان شو دره بنت ابي لهب او بل عتبه چې هغه په یو سفر کې یو لیو پر راغلو او تبا نو دا تبعی د لس کاله مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې اعلان کړو نو دا پیغمبر نه وي نو چې چا وته ویلی وي چې دا چې کتلی وي چې ما خو چې تبا کیږي او دا خو کاله وشو تبا نشه به خلکو ته نه 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 دا ماره تبعی مطلب دا نه دی خو مطلب دا نه مطلب به نشته خو تبا کیږي نو سړی چې د لس کاله پورې دې خبره باندې انتظار کوي دې معنا دا چې هغه د څه اعتماد په بنیاد خبره کوي چې هغه اعتماد ته نه خبر هغه اعتماد ته نه پیژني غیر پیغمبر دومره خبره داسې خبره نشي کولای دومره مودې بوره د اعتماد خبره اب خپل خبره کړو د سرنا د نظر ثانی او سوچ او غور نه کوي چې لادام د خبره د دې باندې بزغور وکړو بیا بل دلیل وي دا محمد صلی الله علیه وسلم خو خلق شوکو په سړو کې ابو بکر صدیق خو په خزو کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها خو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خو او نوم په قران مجید کې چې د خزو د سورۃ راځي یا سورۃ النساء راځي د ټولو خزو د پاره شریک دی او یا چې د خزو نوم په کې راځي نو سورۃ مریم راځي مریم د عیسی علیه السلام مور ده نو کله د دنیا سره مسله به اونچ نیچ وي چې یو مذهب مخکې عیسایت او دغه په مقابله کې یو بل دین پیش کوم نو بیا به دا دین نه مرسته او دا هغه په نوم باندې بیا یو سورۃ راتله په قران کې سورۃ خدیجه به سورۃ عائشه به سورۃ فاطمه به نو په قران کې سورۃ خدیجه سورۃ فاطمه سورۃ عائشه نشته سورۃ مریم پکې دا دې خبره ثبوت دی چې محمد صلی الله علیه وسلم قران د ځان نه دی کړی بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم پکې صرف 15 ځله راغلی دی څلور ځله د محمد او یو ځل احمد د عیسی علیہ السلام نوم پکې د 15 زره نوم زیات راغلی دی نو سړی خپل نوم ډیر وایي که پردی نوم ډیر وایي د موسی علیہ السلام تذکرہ پکې څو ځله راغلی نو دا خبره د دې خبره ثبوت دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دا قران د ځان نه دی ویلې بیا دا چې هغه وایي چې سورۃ انفال او سورۃ آل عمران وای دا وایي بیا به تاسو د قران اندرونی حقانیت ثابت شي چې کله قران وایي چې مسلمانان ګټه کوي نو انت چې کومه تفسیره قران کوي نو دا تفسیره هیڅ جرنیل نه کوي کله چې بیلات ورته وي او شکست ورته وي چې په وحود کې مسلمانانو ته تکلیف ورسېدو په داسې تکلیف باندې چې خلک کومه تفسیره کوي نو ټول عمر خلک الزام په بل شي مو چې کله څوک څه شی وبېلي کنه نو یره دا پلان کې چې د بیلونو د پاره د مو سره 500 توجیهات او ټول الزامونه په بل چا ورچو د خلکو طریقه خدا ده خلک خپل غلطي نه وي د بل غلطي وي قران چې په وحود کې مسلمانانو ته کومه مسله ورسېده او تکلیف ورسېده نو قران دا نه دی ویلي چې دا وی دا کمال او دا کمال او دا او زمونه په دې کې زیات او زمونه په دې کې زیات څه کوم شی وایي هغه دوی په خپل پتاسو کې دا غلطي و اس جرنیل د خپل فوج په شکست داسې تفسیر نه کوي لکه قران چې د سورۃ آل عمران کې په وحود کې تفسیر کړی دا مې ته ځکه وی چې دا نوی مسلمانان چې راشي کنه دا داسې په قران کې غور کې دا نوی دلایل را پیدا کړي افلا يتدبرون القرآن
تاسو لم پکاته هم مسلمان تم ځان د خبره اهل کا کنه ځان د خبره جوګه کا کنه دومره علم او دومره استعداد را پیدا کا دومره قران سره دومره محبت او دومره مینه را پیدا کا کنه تم دا چې دلایل نه دنیا حیران شي ورته او هغه خپل دلایل باندې خپل ټول مخامخ خلق مطمئن کوي په ټول مجلس کې څوک د دلیل جواب نه کوي نشي کولای څوک جواب نو دا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا دا مطلب دا دی چې قران یو معیار ورکړی دی نو هغه معیار باندې بیا ورپسې د دې تدبر او د دې غور یو بل خبره کوي واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به پر کمزور مؤمنانو کې او پر منافقینو کې بیا دا نقصان دی چې کله راشدی ته یو خبر د امن په باره کې یا د یری په باره کې نو اذاعوا به فورا نشر حالانکه په جنگ کې پروپاګاندا ډېر اهم کردار ادا کوي دا آیت گویا کې په جنگ کې مونږ ته د پروپاګاندا او د میډیا د اهمیت خبره کوي چې ستاره دشمن سره جنگ دی نو د دې پهلو نه ته به خبره کېږه ما مو اول جنگ کوونه او چې کله جنگ کوونه بیا د جنگ سره بیا پهلو ده مونږه یو پهلو انور پهلوګان د جنگ چې کمی هغه مونږه بالکل نظر انداز کړی حالانکه دشمن زمو سره هم پهلو جنگ کوي د دشمن د طرف نه جنگ چې دی هغه هم پهلو دی زمون د طرف نه جنگ چې دی هغه بالکل په یو میدان کې دی په یو میدان کې نشته خو بهر حال کې څه دی په یو میدان دي چې قرآن دا خبر چې اولنې خبره خدا را چې په جنگ کې د پروپاګاندا اهمیت دی جنگ د پروپاګاندا نوم دی درو په کې دومره زیات مشهور شي چې دا درو په وجه باندې خلک ګټو کی بالکل ا دې د لپاره باخره خلک تیار کړي ایجنټان مقرر کړي په دې پیسې لګي غداران پیدا کړي په خپل دشمن قوم کې حزب په فریق مخالف کین کې خپل خلک را پیدا کړي هغه بیا شوشي مختلف قسم خبره مشهوري خلکو حوصله خرابوي خلکو کې شکونه پیدا کوي نو دا قسم خبره په جنگ کې د ډېر لوی اهمیت دی نو عام مسلمانانو ته وایي چې تاسو ته یو خبر ملاوي شي کله امن مبارکي بظاهر تاسو د خیر خبر ښکاري نو دا ارچا تر دې خبره حق نه حاصل چې چاته خبر ملاو شو او ډډه لکه بریکینګ نیوز نن سبا په دې ټي وي کې دا بریکینګ نیوز سړی و دا زه ګورم نه خیر دی او د کله وړو سره کینم ما دا لکانې ګوري نو ویله خبره بریکینګ نیوز او یو خبره برته 1500 پیری وي بل مازغه بدل خطر راواچ او یاره جیوی ازادي مکار د میډیا لا نو دا شی ازادي چې دا تکم مې دا ازادي خو واو مې ختم نشته دا واو مې ختم دا ازادي نشته زناور تم دون ازادي نشته لکه کوم ازادي چې تغواړي دې ته مګورا چې دا خبر نشر کول د قوم د لپاره مفید دي که مضر دي خو نشر کوا ملک د لپاره مفید دي که مضر دي خو نشر کوا اسلام د لپاره فائدہ ده که نقصان ده خو نشر کوا یاره جی مو میډیا وای نو میډیا والے ډمانه میډیا چې الټا کې نو ډم ته جوړي ډم دا پښتو کې په خپل ډمو خو ته میډیا جوړه هم دا الفاظ دي کنه څه فرق او حروف اصلي خو دا شرط نه ولې چا ویل د میډیا او د ډم حروف اصلي یو او سره په ترتیب کې فرق نو دا نه ده پکار دا دې لپاره یو کنټرولینګ قوت پکار دی واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به د امن خبره راشي او د یری خبره راشي نو فورا نشر کی لیکن طریقه د مسلمانانه دا نه وا طریقه دا وا چې ولو ردوه الى الرسول چې پیغمبر موجود دی نو دا غلطه تاسو کا و الى اولي الامر منهم او چې کوم په اولو الامر او ذمہ داران دي ناغي ته مخ کې پیش کړي راځي دا خبر راغله دا د نشر کولو دی کنه دی نو کې دې شي چې یو خبر برښتیا نه خو په هغه وخت کې به د نشر کولو نه نو داسته حق نه دی چې د میډیا والا ته چې راځي چې خبر راغی مونږ کار پدې کړي او چې د امن خبره ته راشي وینه دینه خبر نه خبر خور دینه جوړیږي چې سمار داړي پکې خبر خو به علي چې جګړه پکې وشي خبر دا شی وي خبره خو نه چې خلک راجم شو او داسې یو ښکار نه جګړه وشوه څو پکې مړ شو دغه پکې وشوي څو پکې راخکل ور پکې ولګېدو پلان کې بدین نشي خبر جوړي ا دې مطلب دا چې د دې په شر کې خیر نو دا اولو الامر ته وړاندې او اولو الامر څوک دي لعلمه الذين يستنبطونه منهم
په دې خبره به پوه شي هغه خلک یستنبطونه چې د داسې خبرو استنباط کوي، اجتهادي صلاحیت پکې په دې مسلمانانو کې. اول وایا اولو الامر بم هغه کسان، اول اولو الامر ته خبره وړاندې کا. اولو الامر معنا اصحاب حل و عقد، صاحب اقتدار خلق بسوکی. یستنبطونه منهم چې پای کې د علم او د استنباط او د اجتهاد قوتي. دا آیت خلقو د دې لپاره ذکر کړل چې د اجتهاد او د استنباط جواز ثابت کی. خو یوازې د اجتهاد او د استنباط دا جواز و یوازې د فقه په حواله نه دی، یوازې د فقه او د واجب د احکام شرعیه او د استنباط په حواله نه دی، بلکې دلته خو د میډیا خبره، دلته خو د پروپاګاندا خبره ده. پته ولګی دا چې علما چې هغه د استنباط او د اجتهاد دعوه کوي، نو هغه له پکار ده چې هغه د دنیا د حالاتو نه خبري، چې نن څه خبر ده، نن هم خبر سو او دا خبر څنګه پکارو، یا دا څنګه صحیح شو غلط شو، دا نشر کول وو کنه وو، دی باندې به اسلام سر پریوتو. د اسلام په حواله، د اسلام او د کفر د جنگ په حواله کومه خبرې مفید دي، کومه مضر دي، کومه د اسلام په حق کې دي، کومه د کفر په حق کې دي. کفر څه کوي؟ د اسلام فوجونه، د اسلام غلبا یا د اسلام قوت او زور دا په کومه درجه کې دي، په کومه مرتبه کې دي؟ دلته دا دواړه یو کړی دي. البته د استنباط او د اجتهاد او د تدبر قرآن خبرم کړی دا، او دلته د اذا جاءهم امر من الامن او الخوف خبرم کړی دا. دا دواړه ته جدا کړی دي. وس مشکل دا دی چې عالم چې دی هغه وایي زما د دنیا په کار کې کار نه، ملک په کار کې مې کار نشته، و یاره دا خبر څنګه، یاره جنس خبرونه ما ته یاد دی. یو ځل غزه نه ویم، یو جماعت کې د پاسه د مونږ هم دغه یو جذبه خدا الحمدلله، نو جماعت کې پاسه د ما فلان کې ځای کې دا، فلان کې ځای کې دا، یو بابا را تر پاسه دا وې دا خدا ارس دا سې دي لکه چې تا کړی. نه ولی وې زه خو دا خبر نو مدا خو تاسو خبر کړ، نو دا تاسو ولې خبره ولم، مطلب دا چې نه خبره خو نو بابا مې پښه چل ول پوي کو څنګه باندې پوي، بابا باندې چا پلار پوي تاسو به وتا نه دغه په دماغ کې دا وجه دا شیخ ولته چې کېده په کشمیر کې یا په افغانستان کې یا په بوسنیا کې یا په بوسنیا، غالبا د بوسنیا خبره نو دا ولته کېده، نو دا خو تا خو دلته تا خبر کړ، دا خو تا ماته نه ویلي، نو دا څه دلته کړه، دا کار تا کړ، دا ظلم تا کړ، اوس به د سره سکی. نو دا د مسلمانانو دا تقسیم نه دی په ذهن کې، دا تقسیم دا وختي چې مې ته وی چې هغه انګريز هغه مسلمان ته وی د ډاکټر غازی مرحوم په حواله ته خبره وکړه چې د خلافت کې څه چل دی دا تاسو ختموي. نو هغه ته دوه خبرې وکړه، یو مې ته وکړه دا بل پاتې شوی و. نه یو خبره دا و چې د خلیفہ اعلان وکړي، نو د مشرق نه د مغرب پورې ټول خلک بیا را پاسي، نبي بردي مقابله د چاپلار کې چې خلیفہ اعلان کړی د جهاد، دا خلیفہ نه علاوه بل څوک اعلان نه نشو بیا منی به نه مسلمانانو سم په ټکړو کې تقسیم کړي، کله یو بنده اعلان وکي بریلی به نه منی، او که بریلی وکي شیعه به نه منی، او که شیعه وکي اهل حدیث به نه منی، او چې اهل حدیث وکي نو بل به نه منی. نو دا عموما غوډه د پاره او چې خلیفہ یوي، نو چې یو خلیفہ اعلان وکړه هغه څه چې ټول خلک به خلیفہ اعلان، نو موږ دا دی دویم موږ په دی وجه وایو چې تاسو خلافت وایي، نو دا تاسو د اسلام حصہ، نو تاسو حکومت او اسلام یو کوي، او موږ غواړو چې حکومت او اسلام جدا جدا شي، دین او دنیا جدا شي، دې کې به موږ ګټه ده. دا د خلیفہ نه نوم جدا ده، د موږ د ټول فکر یو قسم لا پدې باندې تور چلول چې تاسو وایي د مسلمانانو خلیفہ، نو دې معنا دا شو چې اسلام او حکومت او خلافت دا دواړه یو شی. اسلام د دې د دوی نه دی قائل، د دې د یووالي قائل دی، دین او دنیا یو کوي. او موږ غواړو چې نه مسلمانانو ته دا په مزغو کې ورواچو چې دین او دنیا جدا جدا دي، نو ته چې دین په جماعت کې ساته او د بار دنیا ما ته پرې دا بدلستا شو، دا زما شو، ته ما په شمراله ته په شمراله درځم. دا د غي بنیادی فکر دی. نو دلته تام قرآن ته دا ویلو چې استنباط تدبر د قرآن لعلمه الذين يستنبطونه منهم کې خطا ویلو چې مجتهدین علما دي. نو علماء ته دا اجتهاد واغستو چې نجيب زبسکوما د فقه مسلې به تزرو باسما، او دا خبر د نشر کولو دیو کنه دی، دا خبره سره په تاسو کې وانه ان قرآن به دغه په مثال کې ویل. مطلب دا دی چې دا د اهل علم کار دی، د اهل علم کار. تبه چې اهل علم با منتخبی که منتخب باندې ما ګوره په اسلام کې
د مشرۍ د پاره علم شرط دی، خو د علم د پاره مشري شرط نه دی. د مشرۍ د پاره څه شرط دی؟ علم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولې مشر شو؟ اولنی خلیفہ شو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایلی، بخاری روایت چې وکانه ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق په ټول امت کې د ټولو نه لوی عالم دی. نو ته به وایې چې حدیثونه خو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات ویلي دي. ما یې د حدیث د پاره یوازې دا نه دی پکار چې سړی د حدیثو درس کړي، نه به غټ عالم درس نه کوو، ډېر لوی عالم، نور کارونه کول، خلافت کارونه کول. ابو هريره رضی الله عنه درسونه وکړو، هغه درسونه ونه کړو، او علم د هغه سره ډېر. وکانه ابو بکر اعلمنا. نو د علم د پاره مشري شرط نه ده، خو د مشرۍ د پاره په اسلام کې علم شرط دی، اهلیت شرط دی. یوازې دا نه ده چې خلک منتخب کی، خلک یو کوتک منتخب کی، نو هغه هم د خلکو د پاره امیري، او یا هغه د خلکو د پاره حکمرانی. یاره جی وي خلکو ولا ووټ ورکړو، خلکو ولا ووټ ورکړو، خلک جاهلان اړو د سر نه دی، خبر نه دی چې د چا انتخاب پکار دی او د چا انتخاب نه دی پکار. اهلیت په اسلام کې مقدم دی او اعتماد ورپسې دی. دا ترتیب بروانه نه، ترتیب پورا، ترتیب د ترتیب کی پورا چل دی. خلک وایي ترتیب ته پکې کم اجت دی، ترتیب پکې پکار دی. علم به پکې مخ کې ګوري، کم کاز د پاره، کم مقصد د پاره ته خلیفہ مقرره، نو هغه د پاره اولنی شرط علم دی. نو په علماءو کې او په پوهه خلکو کې، علما نه مطلب زما دا نه دی یوازې چې یو بل سند ورسره، خو چې د اسلام په خبره خو پوهېږي که نه. اسلام خلافت څه دپاره غواړي، مشري به څنګه غواړي، دوی خبرونه خو دې خبرې که نه. خیر دی که د دوره حدیث سند ورسره نه وي، علم خو ورسره پکار. د هغې نه بعد بیا اعتماد، لیکن د عالم د پاره اعتماد د شرط نه دی. عالم ته عالم ول د علماء له تاسو لګیا دي د قران او سنت ویندل، چا وټ ورکړی چې ته سبق وایا، خو ته به ګورې چې کوم سړی عالم ته سبق زده کوه، څوک یې مني او څوک یې نه مني، لږ خلک ورپسې او ډېر وایي او کوي څوک هم ورپسې دي. نو دا دوه درې خبرې. بله خبره ذهن کې دا کېنوه چې څنګه تاته ما اول ځل وي تدبر قرآن او استنباط. نبتون څه ته وایي؟ نبتون چې کویه وکنه او اول ځل پکې اوبه راوخیږي ته نباته وایي. نبت الماء، نبت الماء معنا اوس پورې ته شي خاورې وي، اوس پکې دا د اوبه زیم پکې راغی، اوبه پکې راوخت، لونواله پکې را پیدا شو. نو دا استنباط او دا استخراج د مسائلو چې دی، نو دینه علماء نه تپوس کې لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هغه به ته بیا وایي چې دا خبر پکار دی او دا نه دی پکار، دا مسله داسې ده او داسې نه ده، نه به بیا منې که نه. نو دا علماء دا آیت د دې دپاره دلیل ګرځولی دی چې کوم خلکو سره علم نه وي، نو هغه به د اهل علمو نه تپوس کوي. انما شفاء العي السؤال، چې سړی نه پوهېږي نو چا نه به تپوس کوي، او چې تپوس د دې دپاره کوي چې هغه به مني که نه، چې تپوس کوي او مني نه، نو تپوس څه دپاره کوي؟ بیا صحابه کرامو یو بل نه تپوسونه کړي دي، یو بل نه صحابه کرامو تپوسونه کړي، صحابه کرامو شاګردانو نه صحابهونو نه تپوسونه کړي دي، مسلې براتلې. او دا ضروري نه دی خلک وایي چې په هره معامله کې نه دي صحابي نه تپوس وکړو، نو صحابي به بیا حدیث پیش کوو. دا ستا په دماغ کې دا خبرې راځي، دا اصل کې داسې نه وه. د چا په علم باندې چې به اعتماد وکړو چې د دې سړي علم باندې قابل اعتماد دی، نو هغه نه به تپوس وکړي دا مسله څنګه ده، او دا مسله داسې ده، بس ته به په مخه صحابه هم دا طریقه وه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په لار روانو، د بخاري روایت دی، بخاري او د بخاري امام بخاري یوازې د صحیح البخاري کتاب نه دی، نور هم ډېر کتابونه دي، بل کتاب دی الادب المفرد، دا غیر خبره کوم. الادب المفرد د امام بخاري، هغه د الادب المفرد ساده معنا د آداب زندگی، د ژوند د تیرولو طریقې دی، بهترین کتاب دی، هغه اردو ترجمه هم شته. هغه الادب المفرد کې یو روایت دی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په لار روانو، یو دوه سړي ولیدو چې په لار روانو، هغه نو هغه کې دا یو نه تپوس کوي ما هذا من کدا دې څه دی، دا بل چې تړې تاسو روان دا څوک دی، تاسو دی؟ هغه وی هذا ابي، وی دا مې بابا دی، پلار مې دی. وی ښه، وی واوره چې زه ته بیا یو درې خبرې کوم. ښه، وی درې خبرې ورته کوم. وی چې لا تمشي امامه، د پلار نه په لاره مخکې نه ځي، ولا تسميه باسمه، پلار ته به نوم نه لې،
او ولا تجلس قبله چې کینې نو د پلار نه مخکې په کټ کې نه کینې. نو هغه سړی وته دا ونه وی چې دا پیغمبر علیه السلام ویلي کته د ځان چې تا دا څه کې چې د وسپنې سپلای په خپو کې پوښي په خبره باندې راته دا ثابت نه کړی چې هغه سړی وته دا ویلي. ولې دا صحابي شاګرد د دې نه خبر بس هغه وی صحیح ده. دا وته نو ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا وی چې ګوره دا خبره مې د پیغمبر نه اورېدلې ده او نو ورته هغه سړی دا وی چې ابو هريره صاحب ته چې ما ته دا خبره کړم د پیغمبر نه کې ګرځان نه کې په دې حرم کې وزن ډیره موده مخکینه خبره ده غالبا 99 خبره د حرم شریف کې دا شناست مروجه و نو یو عرب دی نو دی قبله ته خپې غزولې داس نو مال غوسه مخامخ کعبه ده نو ما ته د خپې را دی خو دا به ادبی ما ته په کوم حدیث کې دي نو ما ته دا شکر مې دا حدیث په دلته لري چې په پاکستان کې دی خو ته خدای تراولي چې ته حدیث وخه پوه شو چې ما ته سوي نو زه خپې را غونډې تاسو په خبره باندې پوه دا په کوم حدیث کې راغلی د پلار مخه ته بلاړې نه توکي دا کوم حدیث کې راغلی نو دا ادب څه ته وایي قرآن وایي ګوره قرآن د تصفا خبره کړې دا وایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د الله تعالی د دین د نخو عزت کوي نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې د په زړه کې د الله تعالی نه یاد وش دا شعائر الله عزت څه ته وایي نو عزت او بیزتی ته پیژنې کنه دا به د پیغمبر خو چې د عزت دی او د بیزتی ده ته دومره نه پوهېږې ډوډۍ خورې که بوس خورې څوک ډوډۍ خوري نه په دې پوهېږي چې عزت نو چا تخپې غځول په مجلس کې سړي تخپې وغځي دا بې ادبي ده که نه ده نو کعبې ته چې خپې غځي دا بې ادبي ده که پیغمبر نه هم دي فرمایلي خو دا بې ادبي ده تعظیم کوه نو تعظیم د الله تعالی د کور دا دی چې ته تخپې غځې وایي دا په کوم حدیث کې راغلی د دې خلکو مزاج سمول غواړي دا به څوک سموي دا مزاج سمول غواړي تا ته ما ټول خبرې په قران او په حدیث کې داسې ملفوظ منصوص راغلي دي چې دا بقاعده یعنی مطلب دا دی چې ته دا غواړي چې په اسلام دا اعتراض وکړي چې اسلام د داسې د خرطو د قمقلو مذهب دی نعوذ بالله چې دې ته دومره وړه خبره متخجه دا ادب دی او دا بې ادبي ده دا ماشومانو ته خلک دا خبرې کوي لوی ته نه کوي لوی په دې پوهېږي چې ادب څه ته وایي بې ادبي څه ته وایي مسلمان دونه د خرطو بې وقوف نه وي چې په دې نه پوهېږي چې تعظیم څه ته وایي او بې ادبي څه ته وایي ته دا ویل غواړي چې د تعظیم هغه تمام لسټ یې وله ورکړی وی لسټ یې وله ورکړی وی ما ته یو ځل د ښځې او د ننګور او د خواښې جنګ و دا په هر کور کې و ننګور او د خواښې جنګ و نو په ما یې فیصله کوه نو ما ته یې پکې ووی هغه ننګور وایي چې ما ته داسې چل وکړه چې ما ته یو لسټ راکړه ما له ته لسټ ولیکه چې زما دا کارونه دي ما ورته وایي چې بچیه لسټونو باندې کورونه نه چلېږي کورونه چې چلیږي نو قرآن د هغې دپاره لفظ ویلی دی وجعل بینکم موده ورحمه دا په مینه چلیږي دا په رحمت چلیږي دا د یو بل په همدردۍ چلیږي دا په لسټونو او په فرشتونو نه چلیږي نو تم دا غواړئ چې الله تعالی د تعظیم یو فرست درکړي نو سبا له به یو بل ټکی را پیدا شي چې هلکه دا تعظیم دی او که نه دی د پلار نه نسوار غوښتل تعظیم دی که نه دا به هم درته پیغمبر ویلی چې پلار نه نسوار غواړي نو دا د بې ادبي ده که ادب دی دی هم درته پکې لیکلی وی ته خو ډېر زیات ساده نو تعظیم نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې دا درې کارونه کوه پلار ته نوم مه وایه د پلار نه مخکې مزه په لاره او چې کینې په مجلس کې نو پلار به دې مخکې کینې او ته ورپسې کینه رستو بیا کینه نو دا تعظیم دی نو دا مشران کشرانو ته دا تعظیم ښیي استادان شاګردانو ته ښیي دا مطلب یې نه دی چې ته به وایې چې دغه صحابي ابو هريره ته نو ته د شاګرد ولې نه وایي چې ابو هريره صاحب که حدیث راته پیغمبر وایي ښه ده که نه نو برابر څه نه منم نو ته خو د ښې خبرې نه غلطه خبره جوړه صحیح خبره نه وړه کلمة حق اريد بها الباطل خبره دې ټینګه صحیح را ټینګه کړې ده خو مطلب دې ولا غلط بیان کړی خبره ټیک کې خو مطلب یې غلط وي نو بهر حال دې باندې ځان پوهی کا لعلمه الذين يستنبطونه منهم او بیا پس رسته یو بل خبره کوي ولولا فضل الله عليكم ورحمته دا خو الله تعالی چلو خود کدا چې نوې نو لتبعتم شیطان الا قليلا نبي خو هم د شیطان مرګرتیا کړی وي سوا د لګونه لږ خلک به بچي وي باقي به شیطان د دې مطلب په اشاراتو کې دا چې د علماو نه تاسو نه کوي
او اول الامر او مستنبتین تکار نه ولا کنه بیا په شیطان پسې بس اسه به خیال دې په پیغمبر پسې روانه مختلف په شیطان پسې لتبعتم الشیطان الا قليلا تجد علماء د اتباع خلق منیکه علماء ته خدایان ویل ندی په کار چا ته خدای ویلی ما یو ساده سړی نه یو ځکه مانه چا تاسو کو نیو بحث وی چې نه جی تاسو امام ابو حنیفه او پیغمبر او تاسو د امام پیغمبر پرې خره امام ابو حنیفه هم را اشاره کړی نو ما یو لکه کته ما ته کلندر ښکارا شو ما دا د ګاډي کلندر دی نو هغه ما ایت الکانو ته مې هغه الک راولې مال دا پنجاب کې دا کیسه نو هغه الک راوست چې راوستو د جامون هم داسې خیرن پیرنو او داسې ساده باده بالکل د اسم نو خبر کښه لکه هغه سړی په مخ کې چې کوم په ما د اعتراض کړو چې تاسو خلکو ته د امام ابو حنیفه خبرې کوي او پیغمبر نه د امام ابو حنیفه په ځای باندې د پیغمبر مقام ولا ورکړل نو ما دا غنه تاسو ما ته بچی ته کلمه وای مسلمان وي چاو مې مونږ کې وي چاو کله کله نه کړه غلې ما ته چې بچی یو تاسو د نکومه د خلکو په مخ کې دا براته صحیح رښتیا راته سوچ په وکړ ما امام ابو حنیفه پیژنې وي چاو پیژن نو مې اورېدل دي عالم دی بد عمر راته پته ما ښه مې دا راته وای چې پیغمبر یو خبره کوي او امام ابو حنیفه بل خبره کوي ته د پیغمبر منې کړه امام ابو حنیفه وایي زه د پیغمبر منم مې چې سړی ته وایي زه ته وایم چې پیغمبر پر د امام ابو حنیفه والنه ته منې وینا هغه ته مې وسته په مخ څه پاتې شو مې پوښ پایا پویږي نور ته په ما څنګه الزام لګې چې ما امام ابو حنیفه ته د پیغمبر په مقابله کې امام ویلي ذکر ته قران وی په دې اټ کې ځان پوي کدا مخکره ته د اجتهاد او د استنباط خبره وکړه او د اجتهاد او د استنباط نه بعد د تسوي وی ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا کدا الله فضل در باندې نه وي نو بیا په شیطان په روان وي اشه ودنه تاسو کوم چې کم خلق د چانوم نالم خدا کم خلق چې دا ډیر زیات وي چې د علما او اجتهاد نه دی پکار او امامان نه دی پکار او نه دی پکار او نه دی پکار نو امریکا پکار ده نو چې دا څومره زور په دې لګی چې د امامانو خبرې منل نه دي پکار نو لږ نرشه د دې نه کم او نیم زور په دې ولګوه چې د امریکې خبرې نه دي منلې پکار دا زما خبره د انصاف ده که د بې انصافۍ ده چې دا وی نو د امام ابو حنیفه رحمه الله خبره خو د باندې بده لګي او د شیطان هغه د باندې ښه لګي نو چې د امام ابو حنیفه د اتباع نه خلک منې کوي نو منې که خیر دی کافر کېږي بیا نه داسې نه چې د امام ابو حنیفه دی ونه منل نو کافر هلکه په تاسو کې کوم یو سړی دی چې وایي چې امام ابو حنیفه څوک نه مني دا به کافر خبرې نه منل پرېږده چې دا نوم یې در سره نه مني نو کافر به شي خدای به دې تپوس کوي چې تا ولې امام ابو حنیفه نه منل خو دا راته ووایه چې د خدای په مقابله کې د امریکې مني نو خدای به دې تپوس نه کوي نو دا د کفر کار نه دی نو لږه مهرباني وکړه اوس د دې نه پس دا تحریک وشله اوس ته پورې دا کوم کتابونه لیکلي دا ډېر دي دا پوره دي نور په دې مه لیکه نور په دې ولیکه چې د امریکې منل نه دي پکار نو دا ټیک ده د انصاف خبره ده خو د بې انصافۍ ده دا مطلب شو فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين دې کې د نور ډېر زیاتې خبرې دي ان شاء الله دا به سبا شي واخر دعوانا